بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، نن یو ډیره اهمه موضوع مې په هغې باندې تاسو سره خپل خیالات شریک کوم. او هغه دا ده چې خاصه توګه د پښتنې سیمې چې کوم حالات دي، که هغه په افغانستان کې دي که هغه په پاکستان کې دي، په هغې حوالې سره مې چې لږې خبرې وکړو. او حالات ډېر ګډوډ دي، خو بل طرف ته مونږ ګورو پښتانه خو هسې وایي چې یاره مونږ د جرګو خلک یو، مونږ د مرکو خلک یو، مشران او هغه. خو په دې حالاتو کې مونږ ګورو چې نه جرګې شته دي، نه مرکې شته دي، او نه هغه مونږ ته هغه لیډرشپ په نظر باندې راځي. افغانستان ته وګورو، دې وخت د افغانستان دا حال دی. اکثر خلک خو وایي زمونږ بعضې ډېر جذباتیان دي چې یاره دا زمونږ لوی کور دی. خو د لوی کور حال درته زه دا بیان کوم چې د لوی کور دا وخت حالات داسې ښکاري چې هغه تاریخ چې کوم دی هغه مسح کېږي. هغه پرون خو یې څه کې را روان سبا چې کوم دی هغه تباه کېږي. او موږ ورته ګورو کلچر چې کوم دی د هغې دود دستور چې دی هغه د مخې نه ځي. او را روان پوره نسلونه چې کوم دی دا 21مه پېړۍ ده. او په دې 21مه پېړۍ کې د هغې را روان نسل چې به کوي هغه به د تعلیم او د ټکنالوژي نه محرومه وي. په خاصه توګه د هغې نیمه آبادي چې کومه د زنانه هغه یعنې ماشومانې ښځې او ماشومانې هغوی به چې کوم دی د تعلیم نه محرومه وي، هغوی به د خپل حق نه چې کوم دی محرومه دي. او د افغانستان چې څومره مشران دي، که هغه سیاسي مشران دي، که هغه جهادي مشران دي، که هغه قبیلي مشران دي، خاموشۍ سره لګیا دي، دا تماشه ګوري. او څه نه وایي، یا خو دا دي په بهر ملکونو کې ناست دي، څوک په ترکیه کې ناست دي، څوک په امریکا کې ناست دي، څوک استرالیا کې ناست دي. او صرف دې ته ګوري چې یاره د بهر نه څوک راشي او مونږ له د افغانستان سم کې په خپله دومره هم نشي کوي چې یاره بهر دې کینی، په ترکیه کې دې کینی، په یورپ کې دې کینی، چې یاره د دې ملک حالات چې دي دا کم طرف ته را روان دي د 3 کالو نه. او را روان که چېرې دغه شانتې زمونږ بچي د تعلیم نه محروموي، دغه شان زمونږ بچي د ټکنالوژۍ نه محروموي، نو را روان وخت به څنګه وي؟ تاریخ هم مسح شو، را روان وخت چې کوم دی هغه هم مسح کېږي. او هر سړی ګوري چې یاره دا ملک پرېږدي. خو دې سره سم بیا راځو پاکستان کې چې کوم پښتانه سیمه ده هغه هم هغه شانتې د دغې حالاتو سره د یو ډېر اوږد مودې نه مونږ ګورو چې د بدامنۍ سره مخ دی. د کورمې حالات وګورئ، د مونږ چې کوم دی د جنوبي اضلاع حالات وګورئ، دا نور هم دومره ښې نه دي. د ژوند کولو پاتې نه دي. خلک دي وځي، که دوکاندار دی، که سرمایه کار دی، که بزنسمین دی، که پوهه سره هر څونه پوهان دي، استادان دي، ساینسدانان دي، ډاکټران دي، هغوی وځي وي یاره دا خبره اوس چې کوم دی د اوسېدو پاتې نه ده. سونه پیسو هغه دې غاړې ته هم چې مونږ وګورو نو دا هم دعوې کوي چې یاره زمونږ د جرګې او مرکې او زمونږ ناست او زمونږ روري او زمونږ عزیز ولی وغیره وغیره غټې غټې خبرې دي. خو مونږ ګورو چې نه دلته کې دا که وګورئ ورته نو نه پکې دلته کې چېرته 80 میلیونه نه سیوا نفوس لرو. خو نه چېرته مونږ ولیدله چې جرګه وشوله، نه ولیدله چې مرکه وشوله، مشران راغونډ شي، سیاسي مشران، مذهبي مشران، سماجي مشران هغوی راغونډ شي او په دې باندې سوچ وکړي چې یاره دا حالات روان کم طرف ته دي. اوس یو طرف ته خو د مشرانو، د سماجي مشرانو د هر فیلډ سره تعلق لري، بشمول د میډیا سره تعلق لري، یا د صحت سره، یا د تعلیم سره، د سیاست سره، د کروندې سره، د صنعت سره، د تجارت سره، د سماج سره. هغوی له پکار دي چې یو ډیبیټ خو شروع کړي چې د حالات کم طرف ته روان دي. سونه په سوهاله چې دا خاموشي ده، نو هغه نسل که هغه افغانستان کې دی که هغه په پاکستان کې دی، خاصه توګه د پښتنو چې د هغوی تاریخ د 9/11 نه پس شروع کېږي، هغوی یو داسې په سوشل میډیا باندې داسې یو هیجان پیدا کړی دی، یو کیفیت پیدا کړی دی چې ټول خلک د ځان دشمني لکه باقي نسلونو باره کې د هغوی هغه لهجه چې تاسو وګورئ نو بالکل داسې نه ښکاري چې لکه دا زمونږ ایجوکیټډ او یو سماج پوهان چې دي هغه داسې خبرې او ډېر هوښیار خلک دی پکې په میډیا کې هم راځي او ځان ته چې کوم دی څېړنکاران هم وایي. د هغوی کار دا دی چې د نورو قومونو په خپل ځان غټۍ د دې لپاره بل قوم ته به کنځل کوي. لکه ټول لګیا دي په پاکستان کې دي، یا پاکستان نه بهر لمبې پنجابي ټارګټ دی، د چا ازبک ټارګټ دی، د چا هزاره ټارګټ دی، د چا تاجک ټارګټ دی. نن که تاسو سوشل میډیا وګورئ نو زمونږ چې کوم دغه غرونه دي ازبک، تاجک، هزاره
او دغه چې وګورئ نو ترکمن دي که هر څومره د هغوی خبرې چې تاسو په سوشل میډیا باندې وګورئ هغه تاریخي شخصیاتو پورې چې کوم دی دونه پورې خبره لاړله چې ته د هغوی تاریخي شخصیاتو پورې خبره کوه هغوی به ستا دغه پسې هغې بېعزتي روانه ده. نو څه کېږي په حیثیت قوم موږ ګورو چې پښتانه تاریخ هم مسه د تاریخ نه خبره سماج هم لاړه دا هم ته دغه شو را روان وخت چې کوم دی دا هم داسې ښکاري چې را روان دغه شانتې یو نسل چې کوم دی دغه شان بغیر تعلیم نه بغیر ټکنالوژي نه بغیر پوهې نه پاتې شو او بل طرف ته هم دغه سوشل میډیا ټایګرز چې کوم دي د واریرز چې کوم دي هغوی ته دغه شانتې د باقي قومونو د دشمنۍ د درس ورکوي د تربګنۍ د درس ورکوي او د هر ځای کې لګي د هر چا دپاره چې یا په خپله لګیا دي په ناپوهۍ کې یا د چا دپاره لګیا دي دا شی چې کوم دی را روان وخت د پښتنې سیمې چې کوم دی ډېر زیات خراب کار خو ما ته په دې باندې بالکل تشویش هم دی او زه ستاسو نه هم دا تپوس کوم چېرې دې وخت کې پکار دی چې یو صحتمندانه یو هیلدي ډیبیټ شروع شي چېرې دا روان څه دي په سوشل میډیا موږ چې ګورو خو صرف هلته کې نفرت دی دشمني ده تربګني ده جهالت دی خو بل طرف ته پکار دی چې زموږ مذهبي زموږ سیاسي زموږ سماجي زموږ د نورو شعبو سره تعلق لرونکي مشرانو له پکار دي چې لږ ادراک وکړي د دې حالاتو چې دا مونږ کوم طرف ته روان یو پښتانه سیمه کوم طرف ته روان دی پښتون کوم طرف ته روان دی تاریخ تباه حال تباه ماضي تباه نو مې چېرې په دې باندې تاسو وکړم چې په دې لږ ډیبیټ پکار دی